هندوستان تر اوسه پورې مذاکراتو ته ولې غاړه نه ږدي؟ د دې اصلي وجه زه تاسو ته نن بیانوم. کم جنگ چې اوس د مۍ په میاشت کې شوی دی او د هندوستان په شکست باندې سر ته رسېدلی دی، په هغې جنگ کې د مۍ په 10مه نیټه باندې په 2025 میلادي کال کې د مقبوضه کشمیر په سیمه کې د پاکستان فوج د LOC لاین اف کنټرول د دې سر نه واخله هغه سره پورې چرته 3 کیلومتره، چرته 4 کیلومتره، چرته 8 کیلومتره، چرته 10 کیلومتره علاقه نیولې ده او په مقبوضه کشمیر کې دننه ورننوتي دي او هلته چیک پوسټونه جوړ کړي دي. دا په مجموعي توګه باندې تقریبا 115 یا 140 مربع کیلومتر علاقه جوړیږي چې دا د پاکستان فوج د هندوستان نه نیولې ده په مقبوضه کشمیر کې. اوس د مذاکراتو د باقاعده شروع کېدو نه مخکې هندوستان دا مطالبه لري چې دواړه فوجونه د خپلو پخوانیو پوزیشنونو ته لاړ شي او پاکستان د په چپه خوله باندې دغه علاقه هندوستان ته پرېږدي او دې خبره له هوا نه ورکوي، ځکه چې په دې خبره سره به هندوستان کې د مودي حکومت نورم وشرمېږي او د هندوستان خلک به دا وایي چې جنګ خو د بیله خو په خپل ځای باندې یو خبره ده، خو ورسره دی د مقبوضه کشمیر 140 مربع کیلومتر علاقه هم په پاکستان باندې بایله. اوس هندوستان دا مطالبه لري چې مذاکرات بالا شروع کو چې دغه ځمکه موږ ته په چپه خوله واپس کړي. پاکستان ورته دا وایي چې نه، مذاکرات به شروع کو، په هغې کې به د کشمیر خبره هم کېږي، په هغې کې به د سینتاس معاهدې خبره هم کېږي، په هغې کې به د ترهګرۍ خبرې هم کېږي او په هغې کې به د دې نیول شویو علاقو د بیا درکولو خبره هم کېږي. نو هندوستان ورته وایي چې نه، دا خبره ته لر کړئ او دا موږ ته په چپه خوله را واپس کړئ، ځکه چې په ملک کې موږ ته ډېر لوی غوبل جوړ شي، د اپوزیشن د اړخه او د ټول قوم د اړخه به راته غوبل جوړ شي چې تاسو خو په پاکستان باندې جزونه بایلله او ستاسو S-400 میزایل سیسټم تباه شو، ستاسو رافیل تباه شو، مک 21 تباه شو، معراج تباه شو، 26 فوجي اډیم تباه او برباد شوې او په سوونو ډرون هم تباه او برباد شو. او اوس لا دا پته مو لګېده چې 140 مربع کیلومتر علاقه هم تاسو په مقبوضه کشمیر کې په پاکستان بایللې ده او پاکستان مخکې راغلی ده او هغه ځای کې پوسټونه جوړ کړي دي. نو هندوستان وایي چې مذاکرات موږ شروع کوو، خو دغه علاقې تاسو د هغې نه مخکې موږ ته حواله کړئ، خپلو زړو پوزیشنونو ته به لاړ شو او په دې نورو معاملو به خبره شروع کړو. خو پاکستان ورته وایي چې نه، په مذاکراتو کې به د دغې خبرې ذکر هم وشي. نو دا د هندوستان د موجوده حکومت لپاره بیا یو لوی امبیرسمنټ دی، ځکه چې د هندوستان ټول عوام به ورپسې راپاسي او دا کومه میډیا چې جوړه کړې ده، چغې سورې چې وایي، هغوی خو یې په حیا کې پرېنږدي. هغوی به ورته وایي چې وروره هر څه دې بایلل، جنګ دې بایلل، د هندوستان هغه هیبت دې ختم کړه، هغه بو دې ختم کړه په علاقه کې او ورسره دې دونه لوی علاقه هم په پاکستان بایللې ده. دا اوسه پورې چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات په باقاعده توګه نه شروع کېږي او عارضي جنګبندي هغوی 10 ورځې 15 ورځې غزي او مکمله جنګبندي نه اعلانوي، نو د هغې هم عمده وجه ده چې هندوستان ورته وایي چې دغه علاقې موږ ته واپس کړئ، خو تاسو له دې تشهیر مه کوئ چې د هندوستان عوام د دې نه خبر نه شي. نو بیا به د هغې نه پس مستقله جنګبندي مو کو، خبره اترې به روانې کو. اوس د پاکستان حکومت ورسره تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې، مخکې به ګورو چې څه کېږي.